د انکزیمندر بعد انکزیمینیز راځي. دا دریم فلسفي دی د آیونیا. او لکه څنګه چې هغه دوه فلسفیانو دواړو د کائنات اصل ماده بلله، دغسې انکزیمینیز هم د کائنات اصل ماده بولي. یعنی میټر د کائنات اوریجن دی، کائنات د میټر څخه جوړ دی. یو ویل چې د اوبو څخه جوړ دی، په میټر کې یو مخصوص میټر وښوي، ابل ولیا د یو انډیټرماین میټر څخه جوړ دی چې هغه غیر متعین دی. ډېر فلسفیانه تصور دغه ده. او بیا په د دې سره سره د بیکمینګ او د ارتقا ډېر ښه مجلس انکزیمندر کړی. انکزیمینیز چې د ده بعد رالی، هغه وایي چې کائنات خو جوړ د مادې څه دی. حالانکه د خبره ډیره د دلچسپه و، د دلچسپي زیاته، که دې فلسفیانو زیات دلچسپي د انکزیمینیز په خبر کې واخیستله، حالانکه زیات فلسفیانه او باریک پالو د انکزیمندر فلسفې درلود، د غیر معین مادې تصور. تیلیز وویل چې د کائنات بنیادی حقیقت او د کائنات جوهر هغه هوا ده. دا نظریه خو په ظاهره د ترقی معکوس نظریه ده، یعنی کنورس ایوالوشن، الټا رالی برته. اول تیلیز د کائنات بنیاد پر اوبو ایښی، بیا انکزیمندر د کائنات بنیاد پر غیر معین ماده کښېښوی، دی برته را واپس سو یو معین مادې له، لکه تیلیز چې یو معین ماده پیدا ښولې وه اوبه، دی برته یو معین مادې ته را واپس سو. دا ترقي معکوس دی په یو لحاظ سره، پر مخ نه ولاړی، پر شا رالی، لیکن په هغه فلسفیانه نظام کې دلچسپي پیدا کړله. د بنیادي شی حرکت وباري. نو چې حرکت دی، د ویله چې د کائنات اصل هوا ده. هوا یو متحرک وجود دی په کائنات کې، په کائنات د هوا ډک دی، او یعنی د حرکت ډک دی. دغه د هوا دغه حرکت د کائنات د وجود باعث دی، او د کائنات د وجود کاز دی. دغه ارتقایي مرحله چې ده د کائنات، نو دا په دې لحاظ سره معکوس و چې را واپس سو چې دا هوا وشو. لیکن چې که ته دا ووایه چې ته خو حرکت ښولی دی، بیا نور پر مخ لاړ. په دې لحاظ سره د فلسفې ته یو بل ارتقایي درجه ورکړله، کائنات نور متحرکه کړي. لکه هوا چې حرکت لري، کائنات دغه رنګ متحرک دی. د کائنات اصل او بنیادی جوهر د هوا وبلله، او تمام اشیا د هوا څخه جوړ دي. هوا چې کثیف کې دی، وایي هوا چې څونه کثیف کوي، هغونه هغه خنډېږي، کنډنس کمپیکټ، چې څونه یې راټینګوي هغونه به خنډېږي، هغونه به ټینګېږي. حتی چې هوا ډېره ټینګه سوله، وسپېره سوه، چې ډېره راټینګه سوه، ډبره سوه، او چې لږ راټینګه سوله، لیکویډ سو، مایع شیان سو، اوبه سوه. دا د هوا حالتونه دي. د کائنات کې د طبیعي اشیاو دا درې حالتونه، فیزیکل سټیټس، دا په اصل کې دا درې سره حالتونه د هوا حالتونه دي. یو د هوا خپل حالت دی، هغه رقیق دی، نرم دی، او حرکت زیات کسته. یو د هوا مایع حالت دی، د هغه کې حرکت کم سو، ولی کنډنس. یو د هوا ټوس حالت دی، په هغه کې حرکت دونه کم سو چې سره وسپېنه سوله. ټیک دی. لکه نن چې ساینس وایي چې د اټومو چې کوم بانډونه جوړېږي، جواهر چې کوم د یو بل سره تړل کېږي، چې هر څو د دوی په میان کې حرکت تیز و، هغونه به هغه ګیشي سي. وسپینه په دې ټوس ده چې د دې د اټومو په میان کې
حرکت دونه کمزور دی چې یو اټم د بل اټم سره مازې مشتې دی رپېږي لکه وایبریشن کوي. د دې په مقابله کې د مایع د اټمو په میان کې حرکت دونه کمزوري نه دی، ډېر دی، حتی چې پر دا یو اټم د دا بل اټم سره راګرځي راڅرخي څه ډیله دی د حرکت. او د دې په مقابله کې په هوا کې دونه ډیله دی چې دا یو اټم د دا بل اټم جلا جلا سره ګرځېدی شي. ټیک، د دوی مالیکولونه یعنی د ټوس په مالیکول کې حرکت کم وي، دا مطلب دی. د ټوس په مالیکول کې د اټمو حرکت کم وي د مایع در مالیکولو، او د مایع په مالیکول کې د اټمو حرکت کم وي د هوا د ګیس در مالیکولو. دا اوس ساینس وایي. دا هغه وخت انکسیمینیز اشاره ورکړې وه په خپله فلسفه کې چې د کائنات اصل دغه حرکت او نو د کائنات اصل هوا ده. هوا ولاړه کله چې ولاړې د انکسیمینیز هغه هوا نه بولي، لکه کامن سنس چې هغه هوا نه بولي. هوا د حرکت خصوصیت دی، او دی وایي د هوا ذاتي خصوصیت انهرنت کریکټریسټیک حرکت، انهرنت کریکټریسټیک د خپل باطني او ذاتي خصوصیت، د هوا جوهري خصوصیت هغه چاته نه در معلوم، هغه حرکت د هوا اسنشل دغه کار وکړي چې دا کوم شی د ښوولی و د هغه انهرنت کریکټریسټیک یې هم راوښو چې حرکت